او دی جمعم در تبایان کوم چه حضور پاک لخدای خکلی خوی ورکڑی چه اللہ قرآن شریف کے فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ چه تا لخدای دیر غٹ لڑ خویون در کڑی لڑ اللہ وی او اللہ عظیم لفظ و سر استعمال کردے دے لڑ مضبوط اعلی او بہترین خویون خدای پاک در کردے او دا خوی پا برکت باندے حضور پاک خدای پاک دا طول مخلوق دا پار رحمت گرزو لے کہ دا چا خوی خی دا اغا وجود رحمتی پا کور کے دا پلار خوی خی دا پلار دا دی بچو دا پار رحمت دے پا محلک کے دا مشر خوی خی دا مشر دا دی طول قوم و دا علاقی دا پار رحمت دے کہ بادشاہ خوی خی دا بادشاہ را دی قوم دا پار رحمی رحم دا خدای او که پکور که دا مشر خوی خرابی دی رحم نری دی دا خدای غضب و قهر دی که دا کلی دا مشر خوی خرابی او خوی خشتنی نو دام دا خدای رحم نری دا دا خدای غضب دی او که دا بادشاہ خوی خرابی دام دا دی علاقی و دا دی قوم دا پارا دا خدای قهر و غضب نو حضور پاک و دا طول مخلوق رحمو پا دی بچتا بل جمع بیانو کم انشاءاللہ ودل تداویم کہ دا دا طول مخلوقات و رحم دی دا دی دیر وجه دی یو وجه دا دا چی خوی خشتا و مزیدا یو سفر کے حضور پاک روانو دا مرگرو سرا نو قانون بداو چی پا سفر کے بے کم دے دمکولا نو کارون بے تقسیم کلل چا بوی زبا خیمے تلو یو گروپ بداو بل گروپ بداو چی غیب وی منگ بساروی سے رب کو نو ارچ اخبر کارون تقسیم کلل چاوی منگ بخیمے خخی کو چاوی منگ بسارویو بکو چاوی منگ بسارو لگیا گانے رو چاوی یو ذمہ داری واغشتا چا بلا چاوی منگ بپخلیو کو زکا چی خوراک بم پکاری دسکلو بم پکاری ساروی سے رابولم پکاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی یو کارم پری خدا بزکو وی دا اللہ رسول کم کار دے وی یو دا نپاتش وی ما تاو آئے دا اللہ رسول منگ تاو آئے چی سی آڈر کوا منگ بکو تاسو با منگ لخدمت کوئے کار بکوئے وی او یو کارم پری خد ابزکو وی اسدے وی خشاکم یرشو چی تاسو دا خوراک پخوئے او دا پخلے کوئے دیل بسداو پس پخوئے دیل خشاک پکار دے خشاک بزر اوڑا نا دا اللہ رسولہ پتا با منگ خشاک کو او تب دا خشاک گیڑی منگ لراؤنے وی بالکل دا سے نکی قسم نے حضور پاک پخپل زنگل تلا او علت خشاک اک پخپل مبارک لا سنو او خشاک مرگر تروڑو پا میدانے وطاو سمرخ کلی خویری او گوائے تاسو دا کلی یو کٹینے یو رکوٹ مشر بدو کی خشاک برو دا جماعت یو امام بدو کی دا قوم یو ناظم سیب یو مشر یو سیکرٹری سیب بدو کی دا مرگرو سر اسم دیر مرگری سیل لذی یو خوابل خواہ چکرے وی چتا دا مشر کری چورے گا زم دا سرکار کو دا دا حضور پاک خوی سمر لڑ خوی خدای ورکڑے دے کہ دا مرگرو نزان اچت نیسابی حالانکہ سمر لوی مرتبہ دا خدای پنے لا یمکن السنا کما کان حق اغا صفت نشم کولی چے کم دا پیغمبر دا شان سر مناسب دے دو نبویم چے بعد از خدا بزرگ توی قصہ چے بس مختصر قصہ دا چے دا خدای نا پس دلوی شان قصہ مختصر دا شو دمرا لوی شان او خشاک پخپل رو دا جزیر پا پیغمبر کی قسم دے پا دیا دا صحابو لونا گٹلی لونا تمرگرو سرا جزی کوا خسلوک پا سرا کوا او محبت پا سرا کوا پا دیا لڑا گٹلی کی گی پا زور دا بردستیالا نا گٹلی کی گی کتا پا نوکرانو باندے پا مرگرو غصے کے دا سے و دا سے نستادا یاری بالکل دوی دا کار کئی پا بچو باندے غصے کے نستاد یری استاد احترام دا وجنو بالکل دا کار کئی حکم چی پا مینا و پا محبت زلگ گٹلی کی گی زلگ مینا محبت رپا والو ٹکولو پا کنزلو نگٹلی کی گی رپا غصو نگٹلی کی گی
وړه په مینه ګټلې کېږي دا په حضور پاک کې ډېره زیاته وړه په ښو اخلاقو ګټلې کېږي دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډېر زیات په لاره چې به ته څومره لویه مرتبه وه د سپینګیري نه به نه مخکې کېده او مونږ ته هم دا ویلي دي لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا چې چا زمونږ په مسلمان په کشر په سر د رحم لاس کې نه خود رحم یې ونه که او د مشر عزت یې ونه که دا زما طریقې والا نه دی د امت تم خولی په دې طریقه که امت جنگ تیر کر کم اخلاق چې د حضور پاک قسم په خدای که په دې معاشره کې به خلک یو بل ته ورسره غاړه وکړي خلکو یو بل سره به مینه کوي مینه یو ځل په یو جهاد کې حضور پاک مبارک ولاړ دی او صفونه یې نیغول غش یې راواغېشته او هغه غش یې داسې راښکه چې سووا صفوفکم صفونه نیغ کړي چې صفونه یې نیغول نو هغه زمانه کې خو به د چا کمیسونه نو صادر به والي پرتوک په ځای به یې لنګ والي او د کمیس په ځای به صادر په ځان اچول یو صحابي و د هغه نه صادر غورځېدلی نو حضور پاک چې غش یې راښکه نو د هغه په خېټه غش یې راښکلی شو زخمي نه شو خو لږ په خېټه یې غش یې راښکلی شو چې راښکلی شو هغه نیغ د صف ته راووت وي د الله رسوله ما له د خېټه خوږ کړه رسول الله مبارک وفرمایه لکه ما خو نه ده خوږ کړی خوږ شو دا خو ما هسې غش یې راښکه صف پې نیغه په غلطۍ به ستا خېټې سره جنګېدلي ویې نه زما خېټه دې خوږ کړه داسې ځان یې خفه کړه رسول الله مبارک وفرمایل ډېره ښه ده راشه زما خېټه باندې تم راکړه بدل وایه وی بالکل بالم بدل صحابه حیران شو چې ته د حضور پاک صحابي صحابه خو په پیغمبر ذات قربانه دا جهاد چې کې خو د ده برکت دی کې مونږ خدای نه دی لیدلی دا خو مونږ ته دا پیغمبر وایي چې جاهدو فی سبیلکم فی سبیل الله د خدای په لار کې جهاد وکړئ مونږ خو الله نه دی لیدلی دا قرآن خو مونږ ته ده ښوولی دی چې الله کتاب دی مونږ خو خدای پاک په خپله نه دی لیدلی نو ته پیغمبر نه خو مونږ ځان قربانو بچي او ښځې ته قربانو او ته وایې چې زه دنه بدله لم هغې صحابي وی چې دا خو د دې مبارک پیغمبر وینا ده چې څوک چا سره دا چلو کی نو خوښه یې ده کې بخي او که بدل دی دا خو د حضور پاک وینا ده نو زه بدله لم خلک حیران شو چې خدای دا څنګه صحابي دی دا څنګه ملګری دی رسول الله مبارک مسکی مسکی او صحابه ته چپ شه زه په خپله اوږه د چا بدل اخرت ته وړل نه غواړم اعلان کړی دی په دې موقع رسول الله مبارک وی که د چا په ما څه حق پورې راشي هغه حق به دلته خلاصو زه خدای له روغه غاړه تلل غواړم او بیا به په هغې کې م دعا کوله یا الله که چاته مې ضرر رسولي په لاس او په ژبه پروردګاره زما دا ضرر د هغه دپاره د رحمت ذریعه وګرځه دعا مې چاته مې نقصان رسولي دا ورته د رحمت ذریعه وګرځه لیکن پیغمبر مبارک به دا وي چې زه الله له لاړ شم چې بلکل روغ سینه او روغ زړه لاړ شم چې د چا پوټې بدل په معنی پورې راشی مانه بدلې وایي به دې راغی ظالم بدل ما له دې په خېټه کرښه راښکلې رسول الله مبارک زر وی راشي چې صف حضور پاک وته خېټه مبارک ښکاره کړه نو دې صحابي ور منډه کړې او د حضور پاک خېټه ښکلولې شروع کړه یو طرف بل طرف اردت هذا یا رسول الله دا الله رسول دا مې مقصد و چې ستا دا مبارک خېټه ښکل کړم یو موقع راته خدای راکړه که داسې مې وی چې خېټه ښکاره کړه نو خلکو وی بې ادبي کوي او ممکن ده چې ستا به هم خوښه نه وه نو ما له خدای موقع راکړه زما مور پلار تا نه قربان زما بچي ښځه تا نه قربان زه به تا نه بدله لم دقسې په یو موقع رسول الله مبارک اعلان وکړ که د چا په ما بدل پوري بلکې یو صحابي دی په دې املا غزار ورکړ هغه نیغ ودرېد الله رسول زه دې خوږ کړم زه به درنه بدله لم هم دقسې مسله و صحابه وایي دا ته څه کوې وی نه دا خو د پیغمبر مبارک وینا ده چې څوک چاته تکلیف ورسوي بدل دې دې اخېستی شي قرآن وایي زه بدله لم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به تاله چا بدل ورکې نو ورکولی شي هغسې به ورکوې چې څنګه تا سره هغه کړي زه به بدل اخلم
بیا هم خلک حیران دي وی ښځه راشه صحابي ورته وایي د الله رسوله چې تا ماله غزار راکړو زما ملا بربنډه وه ستا په ملا خو څادر دی رسول الله مبارک زر ورته ملا ښکاره کړه که بل څوک یې څه به وي مړه ما په قص خو نه یم ما خو سره خوش طبیعتي کوله اسی غوبل دی جوړ کړی خلک داسې وایي که نه وایي زر یې ورته خپله ملا مبارک ښکاره کړه هغه صحابي را په ټوپ شو او د پیغمبر مبارک مهر نبوت او ملا ښکلولی شروع کړه دا مې مقصد و د الله رسوله زه به تا نه غزار وباسم تا نه به ډب وباسم زما مور و پلار تا نه قربان واقعي لیکن د حضور پاک ښکلي خوی ته وګوره څومره ښایسته مزېدار خوی چاته ضرر تکلیف پیغمبر مبارک نه دی رسول نه په کور کې نه ماشومانو سره نه بار هر چا سره خندا کړې ده او خوش طبیعتي ورسره کړې داسې تون تروش طبیعت هم نو لکه د بعضې سړي سخت طبیعت یې څوک ورسره نږدې کېدی نه شي یو سړی راغی یو منافق و خراب سړی و ځکه پیغمبر مبارک ووی دا بئس ابن العشیره دا سړی خراب سړی ټیک نه دی او چې راغی څنګه پیغمبر سره کېناست مبارک سره نو ظالم خیره وکړه او څه وایي السلام علیک ته دې هلاک شي دا الله مې داسې وایي چې پیغمبر مبارک یې پې نه کړ السلام علیک الله مې پټ غوندې ویل نو السلام علیک معنا خدای دې هلاک خیره وکړه چې څنګه دا او پیغمبر مبارک ورسره ډېرې نرمې خبرې وکړې ډېرې پستې او ډېرې نرمې خبرې او عایشې بیبي له غوسه ورله او ورته څه وایي بل السلام علیکه وعلیک اللعنه تا دې خدای تباه کړي خدای دې تا هلاک کړي حضور پاک عایشې ته عایشې دا څه کوې وایي تا ونه رېدی چې د تا ته خیره وکړه وایي ما ورته ووایي چې علیکه د هغه خیره زما په حق کې نه قبلېږي او زما هغه د هغه په حق کې قبلېږي وی د الله رسوله چې هلته را روان و نو تا وی خراب سړی دی او چې تا سره مجلس کې کېناسته نو بیا دې ورسره دومره نرمې پستې خبرې وکړې دا ولې وی عایشې تا د کله نه زه د ژبې نه سپک لیدلی یم زه خو د ژبې نه سپک نه یم زه خو به خلکو سره نرمې خبرې وکړم چې زما نه څوک نفرت ونه کړي زما نه څوک کرکه ونه کړي نرمې به کوم اوس هم ګورې تاسو ته وایم په مجلس کې نرمې پستې خبرې خلکو سره کوئ که د پیغمبر خویم خوښ وي نو په مجلس کې نرمې پستې خبرې کوي بعض انسان په مجلس کې چې ورسره کښېنې نو ټک به درکوي داسې خبره به کوي چې ستا له به یو ډز ورکوي هلکه وي داسې خلک کښېني داسې اورونې به درته کوي داسې الزام به درته وي عیب به درکې راوباسي او داسې خبره به کوي چې ستا زړه ودړ دی یو خفه دی کې دا په شریعت کې ډېره لویه ګناه ده او ډېر لوی جرم دی مسلمان ته به سپک نه ګوري مسلمان به که هغه که څه عیب وي نو پټ یې راوغواړو د عزت په شکل کې ورته ووایه چې ملګري دا یو شی ښه نه دی دې نه ځان وساته نو ته به ټکونه ورکې په زموږ مولیانو کې هم ګورې دا شته خفه کېږې مه شیطان خوار چا پسې لګېدلی دی زمونږ بعضې مولیانو صاحبانو کې هم دا شته چې ورنږدې شي ټک به درکوي خوري به دی غپ غپ ورپسې کوي ته ما دا مولا ډېر بدي شي په شیشه به دې غیبت کوي دا ښه سړی نه دا خراب سړی دی د هغه کوشش به وي چې دا خلک په ده بې اعتماده شي او دا خلک نه و چې دا ټول خلک ماله راځي دا کبرجن دی دا حاسد سړی دی دا بغضي انسان دی او دا په مجلس کې چې خلکو له ټکونه ورکوي او په تقریرونو کې هم بعضې خلکو بعضې اشارې کوي دا ډېر سخت جرم او سخته ګناه را دی رضیم خدای په امن و امان کې ساتي دا اکثر طالبانو ته هم چې د دې مولا نه سبق مونه وایي دې مولا پسې چې شاته مونځ مونه کوي دې څنګه د پیغمبر په سنتو روان دي دې خلکو ته د پیغمبر طریقې ښیي او په خپله پې عمل نه کوي چې څوک ورځي به ټک په پې اچوي چې څوک ورځي ستغه به ورته وایي او په شیشه به هم داسې خبرې کوي چې په هغه مولیانو بېعزتي به یې مقصد وي تا لکه څنګه مولی مړه تا له خو په کار دا دي رسول الله مبارک خو منافقین هم ځان تر غاړه ایستل مسلمانان به هم ځان ته رانږدې کول د رسول الله مبارک صفت په پخوانو کتابونو کې تیر شوی دی او په قرآن شریف کې الله صفت کړی دی او په پخوانو کتابونو کې چې د پیغمبر صفت وهغه څو دی به د ژبې نه استغني په ژبه چاته ضرر به نه رسوي کنزلمار به ني کنزلې به نه کوي غیبتونه به د خلکو نه کوي چا سره به زیاتې نه کوي او که څوک ورسره بد وکړي نو د بدو بدل به په بدو نه ورکوي بلکې عفو به کوي او معافي به کوي
دا خوی ځان کې پیدا کول پکار دي زه ځان ته هم دا دعا کوم خدای دا خوی ما کې پیدا کړي او تاسو لپاره هم دا دعا کوم چې خدای پاک داسې ښکلي خوی تاسو رابدل د مکې مکرمې د فتح سفر فتح د مکې 10,000 صحابه کرام روان دي او د رمضان میاشت یو ډېر دوم دام سره خلک روان دي دوم دام سره او د مکې خلکو ته پته نه لګي او ګونګوسې ولګېده چې پیغمبر علیه السلام را روان دی په مقام لکۍ یو ابو سفیان دی دغه وخت لا مسلمان نه دی کافر دی هغه ابو سفیان چې په احد کې د کافرانو سردار او مسلمانانو ته څونه تکلیف رسول دی هغه ابو سفیان چې په غزوه خندق کې غزوه احزاب کې د کافرانو سردار او مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف رسول دی دی وخت کې د مکې سردار دی ابو سفیان دې سره د یو دوه مرګرو بار راووتي ګورو اندازالو چې دا پروپاګاندا رښتیا ده او که دا غلطه ده داسې چې راتلل نو مخامخ نه یې اورونه ولیدل اور بلېده نو هغه یو ورته ویل که دا خو ډېر لوی اور دی دا خو داسې ده لکه چې د عرفې په ورځ باندې خلک په عرفات کې راجمع شي او د غرمې اور بلې او ځان له ډوډۍ پخوي دا څه دی لکه ابل ورته وایي دا پلان کې قوم دی هغوی تنورونه اچولي دي نه نه هغه قوم لږ دی دا ډېر اور دی دوی د لرې ځای نه لوګي لیدل پوه شو دې کې د حضور پاک یو څو صحابه دي هغوی ګیر چاپېره ګرځي څوکیداران صحابه دي چې اندازه والي چې په پیغمبر مبارک او په لښکر څوک حمله ونه کړي هغوی ولیدل هغوی چې څنګه ولیدل بس هغوی کلک ونیول او ګرفتار یې کړل او چې ګرفتار یې کړل نو رسول الله مبارک له را روان کړل بس دې پوه شو چې پیغمبر علیه السلام له څنګه را روان کړل او په لاره راځي دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحیح کړل بس هغه اس ته پونده ورکړه او دې صحابو ته وی دي ودروي ما پورې لګون دي او هغه اوس غلول پیغمبر علیه السلام وی دا خدای خاطرو کې لګي راته ودروي ګوره که حضور پاک له اور سیدل ما ته پتر ماپ کوي لک صبر وکې ما دې توري ته لک صبر وکې خو خیر هغه په من نبی حضور پاک له رسول او چې څنګه پیغمبر مبارک له او رسول نو حضرت عمر صاحب ورو رسید الله رسول ما ته لګاواله یو عمر کې نه کنه د خود موږ زړه سورې کړې دي او خود کې او یا شهیدان شوي دي زموږ مرګري حضرت حمزه دی یاد نه دی خندق کې څونه تکلیفات د مونږ ته رسول دي الله رسوله لږ مهرباني وکړه د ما دې تورې له مال راکړه یو عمر په قلال کې حضرت عباس مسعود رضی الله عنه دې پټ مسلمانو په مکه کې دغه وخت کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس وګوره چې داسې دشمن سړي له په مخه ورغله داسې دشمن چې ټول عمر یې د کافرو سرپرستی کړي او د مسلمان سره جنګونه کړي او تعالی په ګوتو درغی نو ته به سره سکه لیکن د حضور پاک اخلاق او خیته وګوره بالکل معاف کلا مسلمان شوی نم دی بیا معاف کو او بیا په پیغمبر علیه السلام حضرت عباسا بویا زو په دغه غونډه ودروا چې دا د مسلمانانو لښکر دي چې دا وویني دلته ودروا ظاهر کې د خلې نه د ایمان اسلام خبره وکړي ابو سفیان وی دړنه راکې اسلام نو تلا دړنه مسلمان نو چې دا د مسلمانانو لښکر دی او لښکر دی نو دې سوي عباس دا سوکتي وی دا پلان کې قوم دی جنډه پلان کې سره نو دې خو لا دړنه مسلمان نه دی د پیغمبر مشري لنه نه منلې زوی په دوی مس بلزي دا سوکته دا پلان کې قوم جنډه پلان کې سره دا خپل کار وکړي بلزي دا سوک دی دا انصار دی جنډه چا سره دا عبدالله ابن رواحه سره دا ډېر لوی لښکرو نو چې عبدالله ابن رواحه څنګه ابو سفیان ولیده نو یو ټس یې ولا ورکړ نو څه وایي ورته وی الیوم یوم الملحمه ای ابو سفیان نن د جنګ ورځ ده که نه روځه که نه میدان ته نیکبخت نن د مونږ در پسې راغلي نن ورځ د جنګ ورځ ده او یو دوه درې ټکي نور هم ووایي نو دی ابو سفیان وی افسوس چې نن خو مړ وي نو څه خبره چې دا پیغور خو ما نه وی اورېدی دې کې بله قافله روانه وه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قافله وه
دا هغې مخکې جنډه د سعد ابن عباده په لاس کې وه دا د پیغمبر علیه السلام قافله ده او جنډه د عبدالله ابن رواحه په لاس کې ده خو چې څنګه دا قافله تلله نو ابو سفیان تپوسو کوي دا د حضور پاک ته نو راغی نو ګیله ورته وکړه چې د الله رسوله تا ونرېدل چې ماله سعد پیغور راکړه وی څه درته ووایي وی ما ته ده ووایي چې نن اليوم تستحل الکعبه نن به کعبه کې قتل و قتال جیز شي حلال بشي نن به جنگ روز د غوښې به د خلکو پرېږاو وی کذبه سعد ټکي نه دی ویلي وی نن روز به خدای کعبې له عزت ورکوي خبره همغه ده چې کعبې له عزت پسې میلاویږي چې کفر ختم شي او شرک پکې ختم شي او بت پرستی پکې ختم شي لیکن پیغمبر صاحب څومره د مینې خبره وکړه او نن به کعبې ته غلافه جوړې کېږي نن د عزت ورځ ده او فورا بیا حضرت عباس وی د الله رسول ابو سفیان له عزت ورکا بل سړی وي نو څه به یې کړي په توره به ټوکړې کړی به قیمې کړی به ځکه دشمن دی دې وخت کې لا مسلمان نه دی وی د عزت ورکا وی خدای د عزت ته چې د کور ته څوک هم نه وتل په امان وی صاحب زما کور خو راکوټې دی زما کور کې ټول خلک نه ځایږي وی ښه چې جومات تم کم سړی راغی په امان وی صاحب جومات تم راکوټې ټول د مکې خلک پکې نه راځي وی ښه چې کم سړی په خپل کور وردن نه شو ځان پسې دروازه بند کړه غم په امان وی ځه امن مې ورکړ نو ابو سفیان په منډه لاړ مکې ته چې مکې ته لاړ نو خلکو ته یې چغې کړې ای خلکه مسلمانان روان دي ماته د له امن اغوښتې دي یا جومات ته راشئ په امن به یا زما کور ته راشئ په امن به او یا خپلو کورونو ته وردن نه شو ځان پسې دروازې بندې کړي ښځه یې وهنده نوم هم لویه سرداره وه او دا د عتبه لور وه عتبه د مکې په یو زمانه کې یو ډېر مضبوط سردار په بدر کې مردار شوی دا هغه لور وه د ښځه وه هغه راووته او چغې کړې وی تاسو ردي وی زما دا خاوند لیونی شوی دی د ده خبره منې تورې راوالې وسلې راوالې مسلمانان به زموږ په کلي راځي او موږ به په کورونو کې دننه ځان پسې ورونه بندو روضې میدان ته او راغی او د دې ابو سفیان نه د خپلې ښځې ږیره ونیوه ږیره وی ګډې وډې وې قوم راوباسه جنګ وکړه بچي وجنو خو مسلمان نه پرېږدي ابو سفیان ورته وی هندې په قلار کښېنه د هغوی طاقت ما ولیده خلک مو وجنه په ارام کښېنه ارسلې لحیتي ږیره مې پرېږده نیکبختي ده کور ته یې دننه کړل رسول الله مبارک چې په مکه راغی څونه موده پس مکې ته راغی یا هغه مکه وه چې پیغمبر علیه السلام مبارک دې ظالمانو په مکه کې نه پرېښود چې راغی څنګه صحابه په مکه کې لګیا دي خپل طوافونه یې شروع کړل او د بیت الله نه ګیر چاپېره چې کوم 360 بوتانو هغه ټول مات کړل یو ډکې ورسره او بوت له به یې رابراو ابه ماتېده او جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نن حق راغی او باطل ختم شو او باطل به همیشه دپاره بیټاویږي ختمېږي بوتان مات شو ټول او بیا بیت الله کې دننه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتانې جوړ کړي درو او د جوارې غشي لاس کې ولا ورکړو چې دا جواری د دوی سنت دی دا موږ ته دوی ښولې ده حضور پاک صحابه وردن نه کوي دا بوتان ته بار راغورځوي هم ته بار راوستل او لاس کې د جوارې غشي او سیو فرمایل ای وی دی مکې خلکو ته پته ده چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جواری نه ده کړې دا ظالمان دي هم ته بیت الله دننه پاک چې بیت الله بار ارس صفا شو ستره شو بت پرستی ختم شوه نو بیا بیت الله ته حضور پاک ننوتې ده د بیت الله چابي چا سره وه عثمان ابن طلحه سره او دا هغه سړی چې کله رسول الله مبارک هجرت کو کنه نو دی عثمان پسې لاړ د شپې پټ وره وی عثمانه ته زما د کلي زما د وطن زما د رشتې انسان زه روان یم دا وطن پرېږدم او بل وطن ته ځم او پړه مې یو ارمان دی مهرباني وکړه هغه ارمان خو راله پوره کړه وي څه ارمان دی وی تا سره د بیت الله چابیانې دي لږ مهرباني وکړه یو ټیم داسې به وګورو چې څوک نه ما ته د بیت الله دروازه کوله وکړه چې لږ دننه شم پکې یو 2 رکعته مونځ پکې پته نه لګي چې زه به بیا راشم او که به رانشم
او پتہ نه لګي چې دا بیت الله به بیا ووینم او که به ونه وینم مهرباني وکړه ما نه لګي چې بیا نه راوړه چې دا بیت الله راته کولو که چې وردن نشي هغه کور ته لاړ او چابیانې راواغېستې او رسول الله مبارک دی داسې مخامخ کې وی دا د چابیانې را سره دي اختیار زما دی که در کلاوم او که نه لیکن نه کلاوم ده دا دې داسې نه کلاوم ته تا زمونږ خدایانو پسې بد وې نوی دین دی راوسته زما دشمنې او تا ته زه بیت الله کولاوم دقه چابیانې دي خو نه کولاوم درته یقین وکړه حضور پاک ډېر خفه شو او په دې خفګان کې ورته بیا وایي وحي کېږي که نه وی عثمانه وی یو وخت به راشي یو ټیم به راشي دقسې اشاره به درته وکړمه چې راشه او رامنډه به وې او درته وایم راکړه چابیانې او راکې به داسې په اشاره به راځې ښه یو ټیم به راشي هغه وایي ځان ایک بخته اوس دې په خپل کلي کې ځای نشته او دعوې دونه غټې غټې کې چې بیا به په اشاره تاله په اشاره زه راکړم او چابي درکړل وی وخت به راشي را به شي هغه ټیم به راشي ډېر په افسوس ته رسول الله مبارک روان شو او بیا چې د دې مکې نه ځي که نه مکه خو خپل د پلار نکر کړی و مکه خو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام کلی و مکه کې خو 53 کاله تېر کړي 53 سال د پلار نیکه خړپوسې پکې کړي دي حجر اسود بیت الله شریف صفا مروه حضرت ابوبکر صدیق وایي چې د غار ثور نه مونږ درې شپې بس ووتو په لاره تلو که نه نو رسول الله مبارک به دې مکې ته بار بار کتل او ژړل داسې به یې شاته وکتل او په ژړا شو او تر هغې پورې به یې شاته کتل چې تر څو د مکې کوڅې او کلي او کورونه زموږ نه پناه شوي دي ما احبک الیا څه مې خوښ کلی ما ته ډېر مې خوښ ما احب البلاد الیا د ټولو ښارونو نه ما ته ډېره زیاته خوښې لولا ان قومک که ستا قوم زه د دې خپل ځان نه نه وې ویستې ما سکنتو نو غیره کې ما به ستا نه علاوه په بل ځای کې ژوند نه وې تېر کړی داسې حضور پاک مبارک په سترګو کې اوښکې ګرځېدې چې د مکې نه ته اوس بیا مکې له راغی او چې څنګه راغی نو عثمان ته آواز وکړ عثمان ابن طلحه ته اق عثمان راغی پیغمبر علیه السلام نه وی عثمانه یاد دي شي ما تا ته ویلي وو که نه چې اشاره به درته کوم رامنډه به یې وکړه ګونجي به راوړې زما په اشاره وسره دی که رانلې هغه سر ښکته کړ تا نه ما چابي غوښتې او ما دې رانه کړه راکړه اوس چابي دې واخېستې بیت الله کوله بیت الله ته ورننوت او په بیت الله کې خپل عبادت وکړه او چې څنګه ورننوت او عبادت یې کو د الله د قرآن شریف نه آیت راغی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله حکم کوي چې هر خپل اهل ته خپل امانت واپس کافر عثمان عثمانه راشه ما ته خپل رب حکم وکړو چې تا ته د خپل امانت واپس کوم نه دا ما چابي دیوال دا به تا سره او دا به ستا په اولاد کې تر قیامته پورې چلیږي تا نه به دا څوک نه دي کې ډېره لویه خبره شوه یو خدای اشاره ورکړه چې ستا نسل او نسب به وي پاتې کېږي به اولاد او نسب به دي تر قیامته پورې وي او دیم پیشنګویي وکړه چې دې سره به د بیت الله چابي وي اوس پورې هم د هغه سړي په نسب کې هغه چابي را راوړل خدای پاک مسلمان هغه عثمان الله مسلمان لیکن د حضور پاک خوی ته وګوره که بل انسان وی که نه څو څپېړې به یې ایستې تا ته ما یې باندې چابي راکړه تا ما ته هغه وخت انکار وکړو ځه کېدي چې لا وجلې دی لیکن د پیغمبر مبارک خوی ته وګوره او ښځې څه وایي ښځې وایي چې موږ دا واورېدل او دروازې بندې کړې او بچي بند کړل نو موږ وایي چې یا خدایه نن کمه ورځ ده نن خو به زموږ عزت تار تار شوي عزت به هم لوټ شي ځکه دشمن را روان دی او زموږ په کلي حمله کوي نن زموږ عزت به لاړ شي تباه به شي برباد به شي دا به څه خفه وو بلکې موږ وایي چې نن به زموږ د بچو په مخ کې زموږ عزت بربادېږي نن به د رونو په وخت کې زموږ عزت بربادېږي او نن به د خپلو خاوندانو په مخ کې زموږ عزت تار تار کېږي ځکه دشمن خو چې په کلي ورشي دغه لوبې کوي وی اس چې مونږ او نه لیدل وی ماشومانو ته مې چې تاسو ورشئ چې دا خبر دروغ دی او که دا رښتیا ده نه څه شلک شته نه څه شور شته نه څه چغې شته
وی ماشومان هم د کورونو نه بار وویستل چې ماشومان لاړل واپس رالل وی هغه مسلمانان خو راغلي دي وی څه کوي وی هغې خو لګیا د بیت الله نه طواف کوي یو تورې او نیزې یو طرف ته یې غوري څه خشته خوی او ښه مزې ټول مکې والی یو څو کسانو چې هغې د پیغمبر مبارک په شان کې ګستاخۍ کړې وې هغه مباح الدم هغه یې مړه کړل باقي ټول معاف کړل دغه هندا کومه هندا چې په احد کې د هغې د لاسه کومه سختي شوې ده حضرت حمزه رضی الله عنه چې د حضور پاک مبارک تر د سید الشهدا د هغه نه پوزه پرې کړې د هغه نه سترګې رېستې د هغه نه غوږونه پرې کړي د هغه نه شونډې پرې کړې د هغه نه زړه رېستې او په هغې یې چکونه لګولي د هغه نه اینه رېستې وه په هغې یې چکونه لګولي وه هغه زړه او اینې خوړل خو تېر یې نه شو واپس یې الټی کړل او د هغه د دې اندامونو نه امیل جوړ کړی و تار کې اچولی او هغې په غاړه کې اچولی او ګډېده به خوشحاله وه دا هنده د عتبه لور د شیبر ویرا د ولید خور او د ابو سفیان ښځه څومره سخت جرم لیکن ښځې راغونډې شوې وی موږ ایمان راوړو موږ مسلمانېږو نو چې یو کور کې راغونډې شو حضور پاک ته اطلاع وکړه وی راشئ زنانه سره بیعت کوي وګورئ پیغمبر علیه السلام د لاس بیعت پردو ښځو سره نه دی کړی د ژبې بیعت پې کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو پیغمبر علیه السلام دې ټولو ته وفرمایل وی داسې وکړئ چې یو مشره کې چې هغه ما سره کمې خبرې وکړي او د ټولو دپاره دا هنده مشره وه دا ابو سفیان ښځه وه د سردار ښځه وه نو دې ځان په بورقه کې په پړونو کې پټ کړی چې هسې نه ما ونه پېژنې که ما وپېژنې چې دا خو هنده ده ځکه د کلي ښځې به پېژندلې د مخ پردې په هغه زمانه کې چا نه کولې نو زما توبه نه قبلېږي نه به ما معاف کړي ځکه چې ما ډېر زیاتې کړی دی د حضور پاک تر سره نو ځان یې پټ کړی و په څادر په پړونو کې چې ځکه په تېر کې چې دا وبخلی شم معاف شم نو دی مشره کړه دا هنده نو حضور پاک ورته ویل مشره مو دا ده وي او وی دې باندې دې یو شو شرطونه لګوم دا به ستاسو د ټولو دپاره وی ښه نو رسول الله مبارک هندې ته وی لومبې شرط خدا چې شرک به نه کوي الله له شریک به نه ګورئ څه وایي خو سرداره ده د مکې د سردار لور ده په سردار واده ده دوی بادشاه ده وی دا شرط دې مونږ ته منظور دی وی مونږ د دې بوتانو ډېر عبادتونه وکړل مونږ له سره کړل دا منظور بیا ورته څه وایي وی زنا به نه کوې په ښځو دا شرط او ته وی داسې کار دی چې دا شرطونه به مونږ مه لګوه ښه دا چې تا ته مخامخ ناست دي ټولې تربورانې دي ټول ستا د قوم ښځې دي شریف قوم لوڼه ښځې دي او د شریف قوم لوڼه خویندې ښځې زناکارۍ نه کوي رسول الله مبارک حیران ده چې دا لا څنګه ښځه ده هم بیعت کوي مسلمانېږي هم رټ جوابونه هم راکوي بیا ورته څه وایي وایي بچي به نه وژنئ ښځو به دا ماشومان ښه او ورته څه وایي وایي موږ بچي نه وژنو ښه وایي موږ ماشومان لوی کړل او تاراله په جنګونو کې مړه کړل خدای دا لا څنګه ښځه ده ورته جواب راکړي بیا ورته څه وایي وایي غلا به نه کوې ښځې د خاوند نه کله کله شی پټی کوي غلا به نه کوې نو دې خو ځان پټ کړی خو د خولې نه خبره ووته وی دا الله رسوله وی زما خاوند د ابو سفیان لږ بخیل غوندې دی نو که زه د هغه نه څه شی پټومه او د هغه په بچو یې لګومه نو دا به هم غلا کې راځي بس رسول الله مبارک پوه شو چې وی زما خاوند ابو سفیان نو پوه شو چې دا خو هنده ده وی انت هند بنت عتبه وی ته هندی څه د عتبه لور بس دا پر پیدا شو اوه دا خو زما د خولې نه د خاوند نوم ووت دا الله رسول الله دی ما ځان پټ کړی چې که په دې ډله کې وبخلی شم او معاف شم ما ډېر ظلم کړی ما ډېر زیاتې کړی خلک دشمن وجني خو داسې نه کوي لکه دا ما چې دشمن سره څه کړي ستا ترو حمزه زما پلار یې وجلی په بدر کې په ټیک شو ماته بدل واغېشت سړی مې ورته ولم سو بدل مې واغېشت لیکن داسې نه وه په کار چې دا ما څه کړي دي ما ستا د تر په میدان کې ټک ټوک کړی دی قطرې قطرې کړی دی ما ډېر زیاتې ما ظلم کړی ذهن دی رسول الله مبارک او فرمایل وی چې دا کم شرطونه مې ولګول دا منې وی دی ټول د سیل مې معاف یې
الاسلام یهدم ما کان قبله بس چې سړی کافر مسلمان شو چې مخکې څه ګناه و ټوله ختم دې ته خوی وي یعنی فاتح راغلی د رسول الله مبارک په مکه باندې او دشمن په لاس کې دی پکاردار چې خپل وسه په کړي وي لیکن پیغمبر علیہ السلام معاف اسلام رحم پر رسول الله مبارک دی خوی د حضور پاک ډیر زیات مزیدار خشتخ کل خوی ولا خدای پاک ورکړ او په دې سفر کې چې پلار راځي د رسول الله مبارک یو دوه رشتہ داران دي یو د ترور زوی دی عبد الله ابن ابي اميه دا ام سلمہ ورور دی او بلې د ترز زوی دی دا غنو ابو سفیان دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب د ترز زوی دی پیغمبر علیہ السلام د خوش خبری چا راوړه چې دا الله رسول هغه د ترز زوی دی او د ترور زوی دی را روان دي مسلمانۍ خلکو دا مطلب و چې دا اطلاع ورکو پیغمبر مبارک به خوشاله شي ځکه چې د دې دوالو د پاره رسول الله مبارک ډېر دعاګانې کړي لاس به پورته کړ یا خدایا یو مې د ترز زوی دی بل مې د ترور زوی دی یا الله دا خو مسلمانان دې د ماشوموالي د لوبو مرګري دا د ماشوموالي د لوبو مرګري خلکو ته ډېر ګران دا د خلکو ډېر خوښ الله دا د ما د ماشوموالي د لوبو مرګري خدای دا خو مسلمانان یا خدای چې دا دوزخ ته دي خدای دوزخ ته موږ وځي مسلمان دعاګانې به کولې نو چې کله دوی راتلل او مسلمانېدل نو صحابه په منډه راغلل له حضور پاک له زیرې ورکړل وی دا الله رسول مبارک شه اره تر زوی دې مسلمانېږي او د ترور زوی دې روان دي او چې دې واورېدل وی دا مال رانه ولې ګورې دوی چې راغی شي ردي توبه نه قبلېږي د دې مسلمانۍ نه قبلېږي صحابه حیران شو چې خدای تاسو چل وی هغه د تا چې دعاګان بس وی ما دعاګانې هم کړې دي ارسم هم کړې دي خو بس دا به مال نه راځي ردي توبه نه قبلېږي اوس مقصد خدا دی چې توبه قبول نشي خدا به مري وجل کېږي سپارښونه شروع شي یو راځي سپارښ کوي نه قبلېږي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها راغله د حضور پاک بیبي او پیغمبر علیہ السلام ته کېناست وی د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې پردي دې معاف کړل او دې نه معاف کې د لویو صحابو قاتلان دې وبخل او دې نه بخې دا خو هغه دي چې تا وله دعاګانې کړې دي نو په دوی ته رحم نه کې حضور پاک ورته فرمایل ام سلمې بالکل به مې معاف کړی او خو دوی زما د خدای بې عزتي کړې ده زما چې کړی و ما به معاف کړي وو دوی د الله بې عزتي کړې ده او څه دي وی دا یو تا ته معلوم دی شاعر دی شاعر او زما د قرآن او د جبریل هغه سپکې په شعرونو کې ویلي دي چې نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک لګیا دی هغه اشعار وایي نو که زما د ذات پې نو بیا ده زما د پیغمبر ټوکې کړي دي پیغمبري خو د خدای نعمت ته مالی راکړي د خدای امانت ته مالی جبریل پسې بد ویلي دي اسلام پسې بد ویلي دي دا معاف کړه او دې بل ته مې وې دې بل ته چې ایمان راوړه مسلمان شه د خدای پیغمبر او تا ته خو پته ده زما دوست دی زما شوموالي دوست مې چې زه رښتونی یم زه دروغجن نه یم نو ته ایمان راوړه مسلمان شوه وی ده ما ته څه وی ده ما ته وی چې که ستا خدای د اسمان نه یو خط را روان کړي او زما په نوم خط راولېږي زما په نوم او په هغې کې لیکلي چې دا پیغمبر ومنه ایمان پرې راوړه بیا دې هم نه منه دونه هتک او بې عزتي کړې ده ای د پاسه معاف کړم نه معاف کېږي چې ماله را نشي هغوی ته چا ووې خبره خطرناکه ده مه راځئ هغوی څه وې هغې وې مونږ د یارې نه اسلام نه راوړو بس مونږ اسلام دړه نه منلی دی او دړه نه منلی چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی مونږ ورځو که مونږ وجنې مړه دې مونږ واپس کفر له نه ځو نو حضرت ام سلمې ورته وې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها یو شی درته وایم وی پیغمبر علیه السلام ډېر وسواد دی ډېر رحم دل دی ډېر ښکلي خوی خدای ورکړی تاسو ورشئ او دې مخې ته ورته کښېنئ او که مخې د نه واړو نو دې بل طرف ته وله راشئ او که بیا مخ واړو بیا ورته دې بل طرف ته کښېنئ او یو آیت ته تخیم دا ورته ووایه دا هغه آیت دی چې کله د یعقوب علیه السلام او د هغه د رونو یو بل سره ملاقات وشو د یوسف علیه السلام
نو بس دغه وخت کې یوسف علیه السلام قرونو سره ظلم کړی، رونو خو سره ظلم کړو او کوی ته غورځول او دې برداشت کاونه. نو چې یعقوب علیه السلام بچی مخامخ شو د یوسف علیه السلام رونه، نو یوسف علیه السلام ته څه وایي؟ تالله لقد آثرک الله علینا وإن كنا لخاطئین. ای یوسفه زمونږ د قسم چې تا له خدای په موږ فضیلت را کړی، ته په موږ باندې موږ غلطي کړې. بس د یوسف علیه السلام رونو خپل رور ته داسې ویلي، یوسف علیه تاسو هم دغسې نو چې هغه یوسف علیه السلام ته خپلو رونو ووې، نو یوسف علیه السلام ورته ویل لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. اس ملامتیا د باندې نشته، زما رونه یې زه خدای مه بخښه تاسو ته ووایي. دوی چې راغلل پیغمبر علیه السلام ته هغې ته دې طرف ته راغله چې دې خوا راته وشو داسې ته مخ واړو، دوی دې خوا راغله چې بیا دې خوا راغله حضور پاک ته دې بل طرف ته مخ واړو، دوی دې بل طرف ته راغله او هغه آیت یې ورته ووایي تالله زمونږ د قسم په خدای لقد آثرک الله علینا. ای پیغمبره تا له خدای په موږ ډېر غوره والی را کړي، ته پیغمبر یې موږ امتیان وإن كنا لخاطئین، موږ ډېره غلطي کړې، هغه وخت سره غلطي کړې. خو چې دې څنګه ووایي نو حضور پاک حق الفاظ ووایي کوم چې یوسف علیه السلام ویلي یغفر الله لکم، خدای مو بخښه، زه الله معاف کړی، لا تثریب علیکم اليوم، اس ملامتیا در باندې نشته، زه الله مو بخښه، الله بخونکي مهربان. داسې خوی خدای ورکړی. نن سبا به یو سړی غلطي وکړي نو بل به ورشي او ورته وایي ما معاف ما غلطي کړې ده، ابه نورم اوچت شي، ابه اسمان ته ورسېږي، نه بخم نه معاف کوم. او بعضې خلک څه وایي هلکه زه د علما په علما نه چې پیغمبر په جرګه راوستې بیا مې نه بخم. داسې ظالمان یو قرآن نه چې سل قرآنونه راله راوړي بیا دې نه معاف کوم. قسم دې داسې خلک هم شته، داسې هم شته خلک کم طرف ته لاړل. ته څه شی یې مړه چې تا له خلک درشي، شکر نو باسي چې تا له کور له څوک درغی، شکر نو باسي چې تا له څوک درغی او تا نه معافي غواړي. معافي خلک د الله نه غواړي. تا کې رحم نشته په مسلمان باندې. یو ټیک د غلطي به یې کړې، روانې به یې کړې، خو چې تا له کور د دردي خو خپله غلطي مني که نه، اروانې خپل مني، خپله غلطي مني. نو تا له پکار داري چې بلکل غلطي دې کړې ده، خو یاره چې ما له کور له رالې زره ما له طرف نه معافي. لیکن زمون خلقو کې دا شی نشته. یقین په خدای او کدا ماته مخکې ورځو کې هم چا ووایي وی یو سړي چاته ووایي چې قرآن شریف دله راوړم، وایي چې سل قرآن راوړي چې ویې بیل ما ته دا مسلمان دی که کافر مې دوړه دی، ته د اسلام خبرې کوي، د قرآن بېعزتي وکړه کافر دی، ختم ته طلاق ده. او دا خو ډېرو خلکو ویلي دي چې عالم دله په جرګه راولم، وایي چې پیغمبر هم راولې نه منه. دا د پیغمبر بدعتي کې مړه ته څه شی بوتله، ته پیغمبر ته رسې، تا د خاندان او قوم یو ځای که قسم په خدای پیغمبر خو ډېر لوی دی چې پیغمبر په کوم خر د پاسه سورلي کړې ده، قسم په خدای که د هغې خر د خپې دوړې ته هم ته ورسېږي. کبر ولې کوې؟ لویي مه کوه، په کبر الله خفه کوي. شکر وباسه چې تا له یو سړی کور له راغی، تا ته ما معاف کړه. د خدای در له چې سړی راشي نو الله معاف کوي. ته د خدای نه لوی سړی، لوی ته لوی ذات دی. دا به نه کوې. زما بیان چې څوک هم اوري او څوک هم دا بیان اوري نو زه وایم چې زه هم پې عمل وکړم او تاسو هم پې عمل وکړئ. ښه خوی به استعمالوي انشاءالله، ښه اخلاق به استعمالوي. کور کې د ملګرو سره دشمن سره به هم ښه خوی استعمالوي. او چې دله یو سړی راغی او ما معاف کړه، زه به ما بخلي. رسول الله مبارک په دریو څیزونو قسم خوري او پکې دا دی چې کم انسان څوک معاف کی او خپله عاجزي وکړي او ځان عاجزه کړي، دله به خدای عزت ورکوي. من تواضع لله رفعه، د خدای دپاره عاجزي وکړې الله به دې معاف کوي. داسې خلک په دنیا کې شته، توبه به وباسئ. قسم په خدای پرون ما ته چا ټېلیفون وکړ، پرونو کابل ورځو قسم مې وخوړه په ممبر په مې چې خطا نه شم. یو سړي ته مې وویل چې راځه مړه منزل اوه وی مونځ ته کندل چې دغه مونځ دغه داسې وی بل سړي ته مې وویل چې د خدای نیکبخته راځه ذکر لزو ذکر لا پلان کې دی کې ذکر کېږي ذکر لزو وی ستا په هغه ذکر کې مې هم داسې داسې کړي. وی دا مسلمان دی که کافر؟ مې مرتد کافر. کم طرف ته خلق لاړل
دا شکر دی چې خدای کانی در باندې نه وای دا شکر دی چې خدای غضب او قهر در باندې نه راولي وی ګیس نشتا شکر وباسي چې خدای در باندې د ځمکې دا وبرو چي من په کوم طرف روان یو من سونه باغیان یو د خدای نه دا ولې موټر شوی دی دا ولې 10 روپے شوی دی دا ولې د بانک پیسې شوی دا ولې کور پوخ دی دا ولې دو درې نوکران دي دومره د نشان خطا دي چې تنن خدای نه پیژنې د خدای رسول نه پیژنې قرآن نه پیژنې مولیان خو رستو خبره چې مړه مولا داسې دغه ګیلو زمونږ نشته خلک وایي مولا پسې خلک خبرې کوي مې پرېږده دغه خبرې رستو پاتې شوې اوس خلک خدای ته سپک ګوري مولا پکې څه شی دی کومه دنیا ته پاتې شو کومه دنیا ته د دجال زمانه را روانه ګیرو پورې نخرې علماو پسې نخرې جماعتونو پسې نخرې مدرسو پسې نخرې طالبانو پسې نخرې ذکر پسې نخرې ذکر پسې ذکر قسم په خدای جماعت کې ناستې مې اوسره دا بوله پټې ټلیفون وي په دې ذکر کې مې داسې دا خدای نوم دې ذکر دا خدای ظالم دا کم کفر دی وکړه کفرم کفر وی دا کم کفر دی وکړه لکه سوچو کا کم زیاته لاړې ته دا خدای نه لوي تا به خدای نه رانیسي بری باندې قبر لبنزي صبر راکې سره بیا رسول الله مبارک فرمایي او سړی د خپل نه یو ټکی وباسي او دې لا یلقي لها بالا دا خبرو کې چې دې ولاړو توجه نه ورکې پټې وته ګوري او دونه خطرناک ای چې په دوزخ کې به او یا کال په دې پټې نه خبره دې غټې خوري او دوزخ نه دلته هم سره ګوري پرې دی ودینا هم قدر درکې یا لګیای جیوس یاره جیوس سو کما یاره جی بس هغه په غم اخته مال تک زوی دی الته خزدا الته کور دی الته پیسې ګټم برکت نشته الته مقدمه ده الته هسپتال دی الته زوی نه جوړه دا خدای ظلم پچانه کوي دا تا مخ کې مسته کړي دی اوس خدای رانی وړي کړي دی مسته ارسه کويرونو او الله ته سر بسجود مستی بنکو کبر بنکو لوی بنکو خنداګانی به دین پورې نکو شریعت پورې مولا پورې طالب پورې جماعت پورې ګيري پورې پټکی پورې تبلیغ پورې تسبو پورې تسبو کې مره وی سپیا کې پتار کې چولی سپیا کې الکه په دې خدای نو مغشتلې سپیا کې ویل کم وجاړ مونږ پورې نه خري بس خدای دې په مونږ کې د رسول الله مبارک اخلاق پیدا کړي او دا زه یریږم لم خدای خاتمه بل ایمان کې پرورګل دا ټول د موبایلونو دا غم شروع دي په دې موبایلو کې بعض خلک لګیا دي او نخري کوي ټوکې ټقالې کوي پیسې په ګټي چې خلک زمونږ دا شی ډېر وګوري هغه د وجه نه خلک لاړ شي خلک راځي او د پیسو د لاسه خلک برباد شو تباہ شو نو د سیرت خبرې نورې پاتې دي ان شاء الله بل جمعه به وایم دعا وکړي الله په مو رحم یا الله په مو رحم خدای په مو رحم وکړي الله د حضور پاک مبارک په شان خپل اخلاق هم نصیب کړي الله د صحابه په شان خپل اخلاق هم نصیب کړي الله د بد اخلاق او بد خوی نه پام امان کې اوسه خدای که مسلمان تم په جبا پلاس ضرر رسولي نو خدای مونږ معاف کړي او غم معاف کړي زمونږ د جبه او د لاس ته ضرر نه مسلمان له خدای حفاظت او امان ورکړي چې کوم مشران جمدي دي بیماران دي په کورونو کې زنانه دي په دې مجلس کې ډېر بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي شفا ولا ورکړي چې څو قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي زموږ یو دوست دی په دې پیښور کې او دا هغه تر نه جوړه دی او بیمار دی دعا وته کوي چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي او الله تعالی ولا ترې غریب ډېر بیمار دی او څه اپریشن یې موته لیکلي دي شاهنواز یې نوم دی د هغه تره دی په دې پېښور کې شوبه کې کار کوي چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله شي مونږ ته چې وایي د دعا نو څه چلی که نه بیماري الله ته ولا روغ صحت ورکړي عمر حیات دی والده بیماره د دعا وته کوي چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي څومره بیماران چې دی الله ټول له شفا ورکړي خدایا بیماری ستا په لاس کې د الله روغ صحتونه ولا ورکړي زما یو دوست بیک پرونی ما سره په ټلیفون خبرې کړې وې شفیع الرحمن صاحب دی اماراتو کې دی مونږه بوتلې مو اماراتو ته هغه لپاره دعا کې سب یو کار دی او اهم کار دعا وته کوي چې خدای پاک ولا کار وکړي یو پریشانی ده چې ول الله په خوشاله بدل کړي او ټول بچي او رشتہ داران رونه ویرونه الله د خیر او د برکت د عافیت زندگی نصیب کړي
چې څومره دې مجلس کې بیماران دي الله تعالی شفا ورکړي بعضې مړي شوي دي دعا کوي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي پرون زمونږ د سلیم زمونږ د جمعې ملګری د قاسم خیرو د کندي دا غرور و جانځې وفات شوی رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي ډېر ښه انسان و الله دې وبخي بدر خیرو د کندي دلته زمونږ د معراج الحق دا وفات شوی دلته شاته اوسېږي دعا وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي الله وارثانو له صبر ورکړي او د میرودو د کندي د فقیر زوی وفات شوی دی الله دې وبخي خدای پاک دې وارثانو له صبر ورکړي او د پیرانو د کندي د ابرار بچا مور وفات شوی ده الله دې وبخي دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي او الله ولا د آخرت خوشحالۍ ورکړي او د خټ د کاکړو خالد استاد هغه سکول او وفات شوی دی زه خو دې نه یم خبر شوی الله دې وبخي زمونږ په سکول کې استاد و دا ډریل به موږ ته خو الله دې مغفرت نصیب کړي بخشیر علي خور په شیخ کورونو کې وفات شوی ده دا چې څومره مړه دي خدای پاک دې ټول زمونږ نن دلته زمونږ د جمع منزل راځي دا رضالونه تورې استاد مصري د هغه خور وفات شوی و الله دې ټول وبخي څومره مردگان وفات دي خدای ټول وبخي خدای تعالی درغلي دې ته وبخي او دې وارثانو له صبر ورکړي او الله مونږ ټول د هر قسمه غمونو او د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي او دلته په دې څلور خیلو کې سهار 10 بجې څوک مړو کړل د ستاسو والد صاحب الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي څلور خیلو کې څوک پات شي په نن 10 بجې بخشیر علي خوروا خدای پاک دې وبخي الله دې ټول مغفرت نصیب کړي خدای چې کم بیماران دې روغ صحتونو او شفا ورکړي دعا وکړئ چې خدای موږ د فتنو د دواړو جهانونو په امن کې وساتي خدای د مخلوق د شر نه مساته الله د حاسدینو د حسد نه مساته الله د بغضیانو د بغضونو نه مساته او خدای د بد نظرو د بد نظرو نه مساته چې څومره زموږ دوستان دي او موږ سره مینه کوي خدای ته به سره مینه وکړي څومره زمونږ دوستان دي په بار ملکونو کې د مسافرو ته دعا کوي اخوانان ډېر په تکلیف کې د اقامو د لاسه پراته دي چې خدای ته د بار زندگی د آسان او د راحت او د خوشحالو کې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين